طالون یو نیک بندو او بادشاہو. طالون نومیو دیندار بادشاہو او یو یتیم چاول ورکو. داغ یتیم نمو احمد. نو اغا ماشوم دے طالون واغشتو او داغا پرورش او تربیت اغا شروع کړل. دا سے لوی که لکه خپل ماشوم بچی چې څوک لویوي. مینه ورسره کوله. طالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره لوی که. طالون بادشاه احمد یې ځان سره لوی که او احمد د ماشوموالي نه احمد یتیم په نوم باندې مشهور شوی چې دا یتیم دی، احمد یتیم. یو ځل بادشاه دربار ته لاړه. د هغه یو خاص کمره وه د بادشاه. کور طرف ته هم دروازه وه، بهر طرف ته هم دروازه وه. او په دغه دروازه کې په دغه کمره کې دننه د بادشاه څخه خاص شی پاتې شو. او د دربار نه طالون احمد یتیم راولېږه، چابي ورکړه وربشي د بهر نه به ورکولو کې او زما په دغه کمره کې فلانې شی دی ابه ماله راوړي. احمد یتیم راغی او چې څنګه د کمرې هغه ورکولو که ورننوته نو ویې کتل چې دا طالون بادشاه ښځه او پردی سړی ورسره په بد کار لګیا دی. خاون خو دربار ته تللی دی خو پردی سړی یې ولیده غلط کار شروع دی. ده سترګې ښکته کړلې. سړی وتښتېده. چې سړی وتښتېده نو ښځه پاتې شوله. نو ښځه فورا راله او ده له په خپو پرېوتله او منت او زاري شروع کړه او ده له دعوت ورکړه. وی کم کار چې دغه سړي که هغه ته وکړه. احمد یتیم ته وایي ته دا کار وکړه. اوس احمد یتیم چې دی نو هغه وایي چې طالون زما محسن دی، زه یې ماشوم لوی کړلم او زما پرورش او تربیت کړی دی، ما سره یې ښېګړه کړې ده، نو زه داسې غلط کار وکړم. دا کار اسم حرام دی خو د یو خپل محسن سره داسې کار کولو دا نورم سخته ګناه ده. وی زه دا کار نه کوم. نو یو خو یې د غلط کار نه ځان بچ که او دویم یې دا کار وکړه چې طالون زما محسن دی او که زه د دې خبرې ال ووایم نو د هغه زړه ته به درد ورسېږي. او بل دا چې دا ښځه هم یو مسلمانه ده خو ګناهګاره ده نو پرده یې پرې واچوله. سړی یې وپېژنده په هغه یې پرده واچوله، هېڅ غږ یې ونه کړ. خاموشۍ سره وخت تېرېږي. اتفاقی طالون د خپل ښځې طرف ته توجه کمه شوله. نو ښځه په زړه کې شیطاني خیال یې راغی چې دا سړی ما ته توجه نه کوي نو دا به احمد یتیم ورته ال ویلي وي، نو ځکه ما له ډېر لفت نه راکوي. خو احمد یتیم چې څه لیدلی دي څه خبرې اورېدلې بس په زړه کې دننه داسې ایښي دي لکه مړی چې قبر کې کېدی او بیا څوک نه ګوري. د دې خبرې ذکر چا ته هم نه دی کړی. خو د ښځې زړه کې شیطاني خیال راغی چې سړی راته ښه نه ګوري نو دا به ورته احمد یتیم به ورته ویلي. نو خپل زړه کې یو منصوبه جوړه کړله او بادشاه ته وایي ځان یې ډېر غمجن ښکاره که. هغه ته یې چې ولې خفه وی خفه به نه یم چې احمد یتیم تا په خپل کور کې لکه د خپلو بچو لوی که
او ته نه وې او هغه په ما باندې حمله وکړله خو ما تې ځان بچ که زما په عزت یې لاس پورته که خو ما تې ځان بچ که دا تا په کور کې لوی که نو داسې کار یې را سره کو د طالون په زړه کې راله چې هو یو ځل خو ما چابي ورکړو چې کور ته لاړ شه زما کمرې نه فلانې شی راول او دقه ورځ باندې به دا کار دې کړي که نه د هغه په زړه کې یو جوش را پیدا شو چې ښه ما در سره ښه وکړله نو ته ما سره داسې کوې چې زما په کور حمله کوې جذباتو کې راغلی دی او یو سرکاري سړی هغه ته یې وی چې تاله به زه یو سړی را لېږم یو لوښی به ورسره او تا ته به وایي چې بادشاه دا لوښی راکه دا د مشکو ډک که نو چې کله دا سړی تاله راشي نو ته به د هغه نه سر قلم کې او په دغې لوښي کې به یې کښېنې او ماله به یې راولېږي نو طالون په دربار کې ناستو احمد یتیم د معمول مطابق راغی بادشاه سره ملو شو او بیا بادشاه یو لوښی راواغشته احمد یتیم ته وایي چې فلاني له به لاړ شي او ته چې دا لوښی د مشکو ډک که او راکه دی خو خادم دی د محسن احسان منی فورا لوښی یې واغېشته د دربار نه روان شو او دغې خاص سړي له ورځي په لاره کې هغه سړی مخې له راغی چې د بادشاه د ښځې سره ناجایز تعلق و وی احمد یتیم چېرته روانې وی بادشاه صاحب دا لوښی راکه چې دا هغه فلاني له یوسه او ورته چې دا د مشکو ډک که ورایې که مشک خو ډېر قیمتي دي د دغه سړي په زړه کې رالل چې احمد یتیم له دومره مشک ورکوي ماله دی راکي که نه وی دا خدمت به زه وکړمه راکه ماله لوښي د احمد یتیم لوښي دغه سړي له ورکړ اوس هغه سړی خاص سړي له ورغی وی بادشاه را لېږلی یم چې دا لوښي واله او دا د مشکو ډک که راکه هغه ته یې راځه کښېنه اوس به یې ډک کړمه بس جوړ راغله تیاره توره راواغېشتله او دا سړی چې څنګه و نو سر ته پرېوته په هغې لوښي کې د ده سر احمد یتیم هم دربار ته ورغی هغه چې سړي ته وکتل احمد یتیم راغی دې خوا مخکې لوښي واپس راورسېده لوښي نه چې سر لر کړ نو هغې کې بل شی پروت دی احمد یتیم ورته مخامخ روغ ولاړ دی یو ځان له یې راوغوسته وی دا څه معامله ده هغه ته یې څه وی خو تا لوښي راکړه چې دا سړي له یوسه چې راله د مشکو ډک که نو په لاره دا سړی راغی ده راته چې زه به یې یوسم نو بس ما لوښي هغې له ورکړه نور خو نیم خبره وی ته راشه وګوره چې هغه لوښي نه سر لر که ویې کته نو د سړي سره پروت دی وی دا څوک دی نو احمد یتیم ورته وایي چې صاحبه تا ما سره احسان کړی دی تا په کور کې زه لوی شمه او ما سره د ډېرې ښېګړې کړي دي خو تر اوسه پورې ما په زړه کې د راز یو خبره ساتلې وه چاته مې ال نه وي خو تا یو ځل زه خپل بیټک ته لېږلی یم خپلې خاص کمرې ته خو چې څنګه زه ورغلم نو دا سړی چې دا سړی اوس پروت دی دا سړی ما ولیده چې ستا په کور کې بدکار شروع کړی دی هغه سات زما نه وتښتېده او ستا کور والا مالم دعوت راکه خو ما ستا احسانات مخې ته رالل نو ما وی چې اسم ګناه ده خو د محسن په کور باندې حمله ده نورم ګناه ده نو ما کار ونه کړ نو بادشاه ورته وی چې ښځې خو ما ته یاد کړی وي چې تا حمله کړې ده او ما ستا د وجلو حکم کړی دی تا له چې مې لوښي درکړ چې دا یو سودا به د مشکو ډک راوړي دا سړي ته ما ویل چې دا لوښي څوک دروړي د هغه نه سر قلم کا نو تا نه ده واغېشته واقعي چې کم مجرم هغه ته د خپل جرم سزا ورسېده خو تا چې اوسه پورې څه کړي دا په اخلاص کړي دي نو دا ستا د اخلاص برکت دی ته الله بچ کړلی
او د ښځې نه بیا تپوس وکړه ښځې اقرار وکړه چې او احمد یتیم باندې ما اسې الزام لګولی او کوم سړی چې قتل شو اصل غدار همدغه سړی و چې ستا په کور باندې د حمله کړې وه بادشاه چې حقیقت حال معلوم که واپسې د خپلې ښځې د قتل حکم یې وکړ چې تا ما ته نه دي کتلی ته زما په نکاح کې وې او بد فعل دې کو نو خبره د اخلاص ده چې احمد یتیم کې اخلاص و نو د دنیا د رسوایۍ نه هم الله بچ کړ د قتل نه هم بچ کړی دی کم چې مجرم او غدار و هغه ته د خپل جرم سزا ورسېدله لکه موږ هر یو عمل دې طریقه باندې کوو چې په دې معنی الله رضا شي نو په هر نیک کار کې الله پاک د اخلاص د وجې برکتونه اچوي د دنیا حالم خوي د آخرت حالم خوي